او په عربو کې د ټولو نه لویه قبیله چې وه هغه قریش و. قریش د قریشو سرداري دا ټولو عربو منلې وه. ښه عزتمن خلک وو، خو د نبي علیه الصلاة وسلام په دشمنۍ کې د ټولو نه مخکې ځوانانو به یې مخکې نه اسلام راوړی، خو چې څومره بوډاګان وو هغه د نبي علیه الصلاة وسلام په دشمنۍ کې د ټولو کفارو نه زیات وو. حتی تر دې پورې چې د نبي علیه السلام خپل تره ابو لهب د ټولو نه سخت دشمن د نبي علیه الصلاة وسلام دی. نو هلکان خو د مخکې نه مسلمانانو د فتح مکې په ورځ باندې چې کوم بوډاګان پاتې وو هغې اسلام راوړ. نو عرب پوه شولو چې یاره اوس په دنیا باندې د اسلام غلبه را روانه ده، نو بیا به خلکو وفدونه رالېږل د نبي علیه الصلاة وسلام خواله ملاقاتونو ته راتله به یو وفد به راته مسلمانېده به، او الله تبارک وتعالی هغه آیتونه رښتیا کړو چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. اوس به خلک ډلې ډلې راځي او په اسلام کې به داخلېږي. نو چې کله فتح مکه وشوه نو د هغې نه وروسته مختلف وفود را روان شو د نبي علیه الصلاة وسلام خواله او اسلام به یې راوړو. په دغې وفودو کې یو وفد د ثقیف هم و ثقیف قبیله، دوی رالو د نبي علیه الصلاة وسلام خواله او د نبي علیه الصلاة وسلام په لاس باندې بیعت وکړو، اسلام یې راوړو. د هغه ثقیف قبیله و چې کله نبي علیه الصلاة وسلام په طایف باندې حمله وکړله، دوی په کلاګانو کې پناه واغسته او د هغې طرف نه مسلمانانو ته ډېر سخت تکلیف ورکړو، سخت تکلیف. په غشو باندې مسلمانان ویشتل، ډېر صحابه کرام پکې شهیدان هم کړل. بیا نبي علیه الصلاة وسلام صحابه کرامو ته وفرمایل وایي ځئ چې ځو دا کلا نه فتح کړي. نو نبي علیه الصلاة وسلام او صحابه کرام واپس را روان شو. نو په لاره کې نبي علیه الصلاة وسلام ته یو تن وویل وایي د الله پاکه پیغمبره دې ثقیف والو ته خیري وکړه، دوی خو موږ ډېر سخت په تکلیف کړو، دوی خو موږ په دې غشو باندې زره زره کړو، زخمي زخمي کړو، ته ورته خیري وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی اللهم اهد ثقيفا وآت بهم مسلمین. الله دې ثقيف والو ته هدایت وکړه او الله ما ته داسې راولي چې مسلمانان. نبی علیہ السلام خیره ونه کړه، بد دعا ونه کړه، بلکې څه ورته وکړه؟ دعا یې وکړه الله دې ثقيف والو ته هدایت وکړه، الله زما خواله په خپل مسلمانان راولي. بس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه دعا و چې الله تبارک وتعالى قبول کړه. ډیر وخت پکې تیر نه چې ثقيف والا را روان شو، دا د عبد یا د لیل دوی مشري کوله، دا دوه تنو په دې کې د ده په مشرۍ کې دوی را روان شو، د نبي علیه الصلاة وسلام خواله را ورسېدل. چې را روانو په لار باندې صحابه کرام خبر شو. نو اول چې په دوی کې خبر شو نو مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی دوی را روانو په لار باندې، نو چې کله مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی دوی ولیدل نو ډېر سخت خوشحاله شو. وی زه ځم نبي علیه الصلاة وسلام باندې زیری کوم چې د الله پاکه پیغمبره تا چې د چا دپاره دعا وغوښتې هغه په رښتیا را روان دی مسلمان ستا خواله را روان دی. وی دا زیری په نبي علیه الصلاة وسلام کو ابوبکر رضی الله عنه مغیره رضی الله عنه ولید ویل که مغیره ولې داسې په منډه باندې روان یې او خوشحاله وی ثقيف والا را روان دی مسلمانېږي په نبي علیه السلام زیری کوم. ابوبکر رضی الله عنه ته وفرمایل دا مو که ته ماله راکړه، دا مو که ته ماله راکړه چې دا زیری زه په نبي علیه الصلاة وسلام کوم. مغیره ورته وویل زه ټیک ده ما خو چې دا زیری به زه په نبي علیه الصلاة وسلام کوم، خو زه ته یې وکړه. ابوبکر رضی الله عنه په منډه راغی، وی د الله پاکه پیغمبره ثقيف والا ستا خواله را روان دي د اسلام دپاره مسلمانېږي. نبي علیه الصلاة وسلام چې دا خبر واورېدو ډېر زیات خوشحاله شو. او نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایل په مسجد نبوي کې دوی له ځان له خیمه ټک وهئ، ځان له وله ځای ټک وهئ چې په هغې کې پاتې کېږي چې دوی به زموږ دا خبرې واوري، د مسلمانانو دا اخلاق به د یو بل سره ویني، زموږ دا ژوند چې ویني ځکه چې جومات کې اعمال کېږي که نه، نو په دې جومات کې وله خیمه ټک ووایي مسجد نبوي کې زموږ دا هر څه ویني. او خالد بن سعید رضی الله تعالی ته وفرمایل د خوراک څښاک انتظام به ته د دوی کوي، تر څو پورې چې دوی په مسجد نبوي کې وي نو خالد بن سعید رضی الله تعالی د خوراک څښاک انتظام به یې ته کوي، هغه به ټیک ده. دوی چې راورسېدل مسجد نبوي ته نبي علیه الصلاة وسلام ډېر سخت خوشحاله شو، ګړه بړه وشوله، وایي دا کوم خیمه چې ده په دا مې ستاسو لپاره تیاره کړې په دې کې پاتې کېږئ، وایي ټیک ده. نو د خالد بن سعید رضی الله عنه چې به دوی له خوراک راوړه که نه نو دوی به ورته وایي مونږ د هغې پورې نه کړو تر څو چې تا په خپله نه ده خوړلې. شک یې وکړه بیا سړي د مسلمانانو پکې راته چېرته زهر واچوي،
نو خالد بن سعید چې په دوی له خوراک راوړو دوی به د هغې پورې نه څه کړو وایي ډومبی دې ته وخورو وروستو به یې موږ خالد بن سعید به د خوراک وکړو دوی به شروع شو به یې خوړله څه ورځې هلته کې تېرې کړې نو بیا یې ویي موږ مسلمانېږو خو زموږ یو څو شرایط ډېر عجیب عجیب شرطونه یې کېښودل وایي کم وی یو خو زموږ دا شرط دی چې موږ ته به لمونځ معاف وي موږ به لمونځ نه کوو نبي علیه السلام ته یې ویل موږ مسلمانېږو خو یو شرط دا دی چې موږ به لمونځ نه کوو دا خو ځان ته ګران کار دی وی دویم شرط دا دی چې زموږ کوم غټ بت دی لات زموږ چې کوم غټ بت دی وی هغه به نه ماتوئ د 3 کالو پورې به هغه نه ماتوئ وی ځکه چې زموږ بچي او ښځې په هغه باندې ډېر زیات مین دي په لات بت باندې ډېر زیات مین دي نو کو تاسو هغه ماتوئ نو زموږ بچي او ښځې تاسو نه درکوي نو لات بت په نه ماتوئ د 3 کالو پورې او دریم شرط دا دی چې زموږ بوتان به زموږ په لاس باندې په موږ نه ماتوئ زموږ بوتان به زموږ په لاس باندې په موږ باندې نه ماتوئ نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دا 3 شرطونه واورېدل دا اولنو 2 شرطونه خو بالکل انکار نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا خیر فی دین لا صلاة فیه هغه دین کې هیڅ خیر نشته چې پای کې مونځ نه په کوم دین کې مونږ نه وای دین کې څه نشته خیر نشته د دې اول شرط دا مونږ ته مونږ معافي نبی رسول الله هغه دین نه دی چې مونږ پکې دویم شرط دا و چې لات بت په 3 کال نه ماتوي نبی رسول الله فرمایله زبوتونه ماتون کې بوتان ساتون کې نه ما 3 کال به زبوت ساتم زبوتان ماتون کې ما د بوتان ساتون کې نه ما دا 2 شرطونه تاسو نه منځوري او دریم شرط تاسو وایي چې زموږ بوتان به زموږ په لاس نه ماتي خیر تاسو نه ماتي زموږ په بل چا باندې مات کړئ زموږ په بل چا باندې مات کړئ عزت ټیک شو دوی اسلام راوړو مسلمانان شو په دوی کې د ټول نه چې کم عمر د کم صحابي وو د هغه نوم عثمان ابن ابي العاص دا په دوی ټول کې کم عمر صحابي وو ابو بکر رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل د الله پاک پیغمبر دالک په ډیر ذهین د اسلام د شریعت مسلې ډیر زلزلې یادول شي نو دی ورله امیر مقرر کړ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان بن ابي العاص رضی الله تعالی د لپاره امیر مقرر کو وی د دین مسلې بدلته دي ځکه چې اگر چې پتا شو کې کشر دی اگر چې پتا شو کې کم عمر دی خو ذهین دی د دین مسلې ډیر یاد کړی نو دی بس تاسو امیر او مشر بګی ټیک دی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوه تنو ته حکم وکړو ابو سفیان رضی الله تعالی او مغیره بن شعبه رضی الله تعالی دوی دواړو ته وایي وی تاسو لاړ شئ د الله بت چې دی دوی دا مات کړ دوی دواړه روان شو ابو سفیان رضی الله عنه ته څو زره راغی پاتې شو او دا مغیره بن شعبه رضی الله عنه په خپل لار طائف ته ورسېد او چې ورسېد نو د لات بت د ماتولو چې اراده وکړه او ښځې بچي خبر شو نو ټول ښځو د کورونو نه سرتور سر را منډې والې سرتور سر وکړې وی زموږ لات ته ګورې ګزار ورنه کې بودري به در پېښه کړي نقصان به در ورسوي ځان دې نه وساته ګورې لات ته څه ونه وایي مغیره بن شعبه رضی الله عنه چې صدقې یا بل اوچت کو را پرې خود ماتې کو دړې دړې هغه کې ډېر شی زر پراته وو کالي پراته وو ډېر سامانونه پراته وو هغه یې راوغستل نبي علیه الصلوۃ والسلام یې راوړل د الله پاک پیغمبر د هغې لات بت نبي دا باندې غنیمت راوړل هغې سره خو دا څه وو دا شیزونه ورسره نبي علیه السلام سره غریب صحابه کرامو په هغې باندې قرضه وو هغې له ورکړې دا تاسو په خپلو قرضو ته ورکړئ خپلې قرضې پې څه کوئ ادا کوئ نو به هر حال دغه یو وفد راغلی و چې دا وفد ثقیف ورته ویلی شي وفد ثقیف دوی رالو د هغه ثقیفانو چې مسلمانانو ته نبي علیه السلام ته ډېر تکلیفونه رسولي بیا دوی رالو په اسلام کې څه شو داخل شو الله یې وکړل په دوی پسې بل وفد وفد بني عامر کله چې نبي علیه السلام د تبوک د جنګ نه واپسې وکړه نو دا بنو عامر رالو د نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر شو وی د الله پاک پیغمبر مونږ ایمان راوړو خو په دوی کې 2 تنه وي د یو نوم عامر بن طفیل او د دویم نوم عربت بن قیس دوی چې راغلل دوی د نبی علیه السلام سره خبرې شروع کړې خو دوی په لاره باندې صلاح کړې وه د عامر بن طفیل د عربت بن قیس ته ویل وی زه به دا پیغمبر په خبرو کې راولم زه به ورته وایم چې موږ مسلمانېږو نو دی چې زما سره په خبرو کې شي ته به ناڅاپه په تورو روباسي سر به مسلمانان د پیغمبر نه به څه ووایي کار به تمام دا منافقت یې کړی نو دوی چې څنګه راغلل نو نبی علیه السلام ته ویل انت سیدنا ته زموږ سردار یې نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی خپله خبره کوئ سره راغلي نو د شیطان ګورې مه اورئ نبی علیه السلام پرې پوه شو خپله خبره کوئ راغلي سره یې خو ګورې د شیطان مه اورئ او نبی علیه السلام ورته وفرمایل سردار صرف یو الله دی زما هم سردار دی او ستاسو هم سردار دی زه ستاسو سردار نه یم الله زموږ سردار دی بیا ده ورته خبرې شروع کړې د عامر بن طفیل نبی علیه السلام ته وویل
وی ته ما خپل خالص دوست جوړ کړه، ته ما خپل خالص دوست جوړ کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي وی دا چرته هم نشي کېدی تر څو چې تا ایمان نه راوړې، تر څو چې ایمان نه راوړې تر هغه پورې ته زما دوست نشي کېدی. ایمان نه راوړې زه به دوست جوړ کړم. بیا ورته عامر وی کو چرته زه مسلمان شم ته به ما نه څه راکړې، ته به ما نه څه راکړې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ستا دپاره هغه څه چې کوم د عامو مسلمانانو دپاره دی، چې کوم د عامو مسلمانانو ته څه میلاوي کړي څه حق د هغې دی هغه به ستا وي. نو بیا ورته عامر ابن طفیل وی داسې وکړه که نه چې په بانډو باندې به ستا حکومت وي او په ښاریو به زما حکومت وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی د عامر ابن طفیل وی په بانډو باندې به ته حکومت کوي، په ښاریو به زه حکومت کوم، بس زه خپله کبیر راوړم چې موږ ټول مسلمانان شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل دا نشي کېدی. نو بیا د عامر ابن طفیل وی زما خبره ومنه که نه عطفان در باندې راولم. د عطفان سخت جنګجو قبیله وه. وی زما خبره ومنه که نه بنو عطفان در باندې راولم او دا مدینه به درنه خالي کړي، مدینه به درنه خالي کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ته د دې قدرت نه لرې، ته د دې طاقت نه لرې. چې دواړو خبرې ختمې کړې د عامر ابن طفیل قوت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانه چې بار ته ووت د عامر ابن طفیل د خپل ملګري ته وایي عربت ته ته عجیبه انسان یې، ما څومره ټایم په خبرو کې لګولی و، ما چې ته به پې اوس ګزار وکړې اوس ګزار وکړې او تا پې ګزار نه کوم. ما خو ته دنده کړی وې دې دپاره ځان سره چې زه به په خبرو کوم او دې چې ما سره په خبرو کې ته به تور وباسې سر به دې ووایي. نه عجیبه انسان یې، زما خبرې د نبي علیه السلام سره ختمې شو او تا پې ګزار هم ونه کوم. عربت ورته وویل وی چې کله ما تورې ته لاس کړی او په نبي علیه السلام مې د ګزار اراده کړې دومره مخې ته یو خالد جوړ شوی دی. وی څنګه؟ وی اول ځل چې ما اراده وکړه تورې ته مې لاس کړو که نه نو زما او د نبي علیه السلام په منځ کې د اوسپنې دیوال جوړ شو، دیوال جوړ شو، زما نه پناه شو، نو ما پې څنګه ګزار کړی. نو چې تورې نه مې لاس دیو باندې دیوال بیا ختم شو. وی بیا چې تا په خبرو کې راوس ما بیا تورې ته لاس کړو، چې تورې ته مې لاس کړو ناڅاپه یو غټ اوښ راغی خوله یې وازه کړه زما دې سر ته یې دا خوله راښکته کړه. نو ما وویل چې په نبي علیه السلام ګزار څه اوښ رانه سر و، نو زه ځان له په یاره کې شوم، نو زر مې چې لاس دیو باندې اوښ هم ختم شو. نو ما چې په نبي علیه السلام باندې د ګزار کولو اراده کړې ده نو ما ته دومره یو خایل جوړ شوی دی د دې وجې نه ما پې ګزار ونه کړم. دوی چې د نبي علیه السلام د خوا نه راووتل نبي علیه السلام د خولې نه بد دعا وبتایي وی عامر ابن طفیله الله تبارک وتعالی دې هلاک، الله دې تا هلاک کړي. دا عامر ابن طفیل چې واپس راتو که نه خپل قبیلې ته په لاره باندې طاعون مرض پرې راغی، دا یو مهلکه بیماري ده، طاعونه بیماري دا پرې ولګېده او داسې بیمار شو چې بس دا به اندامونه به یې ریجېدل داسې په کټ باندې پروت و. نو په عربو کې دا عادت و چې کوم بیزان ته ډېر بهادر وي مشهور سړی به نو هغه چې به په کټ باندې مړ شو نو خلک دا به زما دپاره پیغور دی، خو مشر سړی یم بهادر سړی یم د قبیلې سردار یادېږم، زه به په کټ هم مرم ځکه چې هغې به اکثر په جنګونو کې مړه کېدل، په جنګونو کې مړه کېدل. نو دا چې بیمار شو په طاعون مرض باندې او پوه شو چې زه په بستره مرم، په بستره مرم، نو یاره په بستره باندې مرګ خو زما دپاره پیغور دی. ما نه اس راوړی، اس یې ونه راوستو، اس یې ورته ودرو او چې اس یې ورته ودرو توره یې د ځان سره راوستو اس ته وخت او چې وخت دا الفاظ وي یا ملک الموت ابرز لی، یا ملک الموت ابرز لی، ای د مرګ فرشتې اوس زما مقابلې ته راوځه. بېوقوف وي ای د مرګ فرشتې اوس زما مقابلې ته راوځه او اس باندې سور شو او روان شو او څنګه چې اس منډه کړی ته ښکته راووته د اس په دې خپو کې راوښکلی شو، مردار شو، دی خو په دې طریقه باندې مړ شو. دا بل چې کومو عربت دی چې قوم ته راورسېدو نو ده ورته وي هغوی ته تپوس کوي دا څنګه سړی و څنګه یې دین و وي ډېر بېکاره دین دی د دغه پیغمبر، ډېر بېکاره دین دی او ډېر بېکاره سړی دی. نعوذ بالله دا خبرې وکړې دي او 2 ورځې بعد بیا دی اوښ ته وختو چرته تو او چې څنګه اوښ ته وختو روان شو که نه د اسمان د پتن در راتاو شو په اخ کې ځای باندې ایره شو، دې ملته کې مردار شو. الله تبارک وتعالی دا دواړه داسې مردار کړو او بیا یې قبیله راغله په نبي علیه السلام باندې اسلام راوړو. د دې دوو په قسمت کې الله تبارک وتعالی ایمان نه ویښې، نوره چې څومره قبیله وه الله تبارک وتعالی د هغې په قسمت کې ایمان لیکلی او هغې ایمان راوړو. دا به هر حال بیا یوه قبیله به راتله، یوه قبیله به راتله د فتح مکې نه وروستو او مسلمانېده به. نو دا 2 قبیلې وې، یو وفد بن عامر او دویم وفد ثقیف چې دا د نبي علیه السلام سخت دشمنان خو د فتح مکې نه وروسته دوی هم راغله او بیا په نبي علیه السلام باندې څه راوړو؟ ایمان راوړو او مسلمانان شو. چې د چا په قسمت کې ایمان نه و هغه د دنیا نه بې ایمانه لاړو او د چا په قسمت کې چې ایمان و الله تبارک وتعالی هغه مسلمانان کړو. نو وی په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت چې دی هغه دا دی چې موږ ته الله ایمان نصیب کړی. په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت څه دی؟ که موږ په دې هر څومره نعمتونو باندې
آدم علیه السلام د شانه چې الله تبارک وتعالی اولاد پیدا کړ، نو آدم علیه السلام ته الله تبارک وتعالی وفرمایي دا ستا اولاد دی وګوره ورته. نو چې آدم علیه السلام د خپل اولاد ته وکتل کنه، نو په دې اولاد کې څوک سره دی او څوک سپین دی، څوک مالدار دی څوک غریب دی، څوک کافر دی څوک مسلمان دی، څوک معذور دی او څوک روغ دی، ټول ګډ وډ دی، یو شان نه دي. نو آدم علیه السلام د الله په دربار کې درخواست وکړ، وی الله زما د اولاد د یو شان ولې نه پیدا کړ؟ دا دې ولې د یو بل نه کوز او پورته پیدا کړ؟ یو شان دی الله ولې نه پیدا کړل؟ الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل ای آدمه دا مې ځکه داسې پیدا کړی چې دوی شکر وباسي. دوی څه وباسي؟ شکر وباسي. څنګه به شکر وباسي؟ مالدار چې غریب ته وګوري نو دی په خپله مالدارۍ باندې څه وباسي؟ شکر وباسي. غریب چې معذور ته وګوري نو غریب به وایي یا الله ستا لاک لاک شکر دی، خیر دی خو غریب یم خو په اندامونو خو روغ یم که نه؟ نو دی به څه وباسي؟ دا غریب به په دې خپله غریبۍ باندې شکر وباسي. ښه نو دا معذور به په څه باندې شکر وباسي؟ چې د یو سړي لاس نشته، خپې نشته، سترګې نشته دی، هېڅ نشته، په ټولو اندامونو معذور دی، الله دی به څنګه شکر وباسي؟ الله تبارک وتعالی وفرمایل وی دی خیر دی که په اندامونو باندې معذور دی، لاس نشته، خپې نشته، سترګې نشته، معذوره دی، خو چې مسلمان دی نو دی به وایي چې الله خیر دی چې معذور یم، خو شکر دا دی چې مسلمان دی پیدا کړی چې کافر دی، چې څه دی ما کافر دی ما. خیر دی که په دنیا کې معذور یم خو لږې ورځې ژوند دی ختمه بشي، ختمه بشي، په آخرت کې خو به معذوره نه یم که نه؟ نو خبره مې درته دا کوله چې دا ایمان دا د ټول نه لوی نعمت دی، لوی نعمت دی. په لاسو باندې معذوره یې، په خپو باندې معذوره یې، سترګې دي نشته، په ژبه باندې خبرې نشي کولی، خو چې الله مسلمان پیدا کړی ووایو شکر الحمدلله چې دا نعمت دی راکړی. په ټولو نعمتونو کې لوی نعمت چې دی هغه څه شی دی؟ ایمان. یو سړی معذوره دی، غریب دی، په ډاګه ناست دی، مسکین دی، دا د هغې کافر نه ډېر بهتر دی چې ارپتي او کروڑپتي دی. په اندامونو باندې روغ دی، مال ورسره نشته، هر څه یې ورسره شته، خو چې ایمان ورسره نشته که نه، په دې سرو غرمو او په دې ګرمه ځمکه چې کوم معذور انسان ناست دی دا د هغې کافر نه غوره دی. ده ته الله چې کوم نعمت ورکړی هغې کافر ته نه دی ورکړی. د دې وجې نه چې هېڅ در سره نشته، هېڅ در سره نشته دی، ډېر مایوسه شوې، ډېر خفه شوې په دنیا کې، بیا هم اسمان ته وګوره وایي شکر الحمدلله ستا لاک لاک شکر دی الله چې مسلمان دی پیدا کړی. په دنیا کې به ډېر د تکلیفونو ژوند تېر دی، خو لږ وخت دی بیا به ختم شي، بیا به څه شي؟ کو معذور دی هم په دغې خاورو کې به ږدي، کو په اندامونو باندې روغ دی هم په دغې خاورو کې به ږدي، کو مالدار دی، وزیر دی، ملک دی، نواب دی، بادشاه دی هم په دغې خاورو کې به ږدي، مسکین دی، ګدا دی، غریب دی هم به په دغې خاورو کې. دغه ځای خو یو دی که نه؟ دغه یو ځای دی. نو چې ایمان درته الله نصیب کړی په دې باندې الله څه ادا کوه؟ شکر ادا کوه. نو په نعمتونو کې د ټول نه لوی نعمت څه شی دی؟ ایمان دی. څه شی دی؟ ایمان دی. نو هر ټیم د الله شکر ادا کوه، هر ټیم د الله څه ادا کوئ؟ ډېر تنګسیا در باندې راغله، ډېره غریبي در باندې راغله، ډېرې بدې ورځې در باندې شروع شوې، د الله ناشکري مه کوه، د الله شکر ادا کوه. وایه الله دا یو نعمت چې دې راکړی زه د دې شکر نشم ادا کولی چې مسلمان مې پیدا کړی. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا